اسلام یو خپل لاس خپل نظام راوخ کړي چې پاره کې د غریب سړي ډیر خیال ساتل شي. د غریب سړي د مالدار سړي دونه خیال نه ساتل شي لکه څونه چې د غریب سړي خیال ساتل شي. هغه څنګه؟ تاسو په دلیل غواړئ؟ دلیل ما سره د دنیا دی. یو دلیل درته در کومه چې الله رب عزت په قتل کې یو انسان لګي شو بل سړی قتل کی نو دا بنده خدای الله بنده دا الله دا بنده قتل شو نو پکاداري چې پدې کې الله رب عزت په باندې پدې قاتل باندې دا څه مقرر کی چې دا هغه تعلق د الله سره د بنده سره دی او الله رب عزت پدې کې واجب حکم کړی دی. یو دا حکم کړی دی کدا د قصدن عمدن وجلی او خپل شرایط لري هغه شرایط برابر نو بیا خو دی ولی ته دا چې چا د کور نه مړ شي ته اختیار دی کې وجنی نو وجلی شي. او کدا قتل خطا وی یا قصدن به ولی وی دا قصاص نه اخلم چې کم دینو دیت اخلم نو قتل خطا کی یا قتل عمد کی فیصله په دیت باندې وشوا نو دیت څه شی دی؟ دیت مال دی. نو اسلام دغه سرمایه‌دار سړي نه مال لوخ سل او خان دی یا په هغه وخت کې لزر درهم او چې نن سبا تقریبا سره پاسه کروڑ روپے جوړیږي یا چې کم نه په هغه وخت کې زر دینار او چې د دین نورم ډېرې پیسې جوړیږي. دا فیصله اسلام وکړه پدې کې د غریب سړي پیدا شو اگر چې د دا تسلیمي چې دا قتل ما قصدن نه دی کړی دا معنا خطا ان شوی دی زنیم پیښوي دا غي باوجود هم شریعت ته وایي چې تبدیت ورکه. اوس پتا سو وایي چې ها شریعت نور خلق له مال ورکی او دا یو خرابای لکه سلو خان چې یو سړی ورکی خدای د دنیا هم لاړ او دار سره لاړ نو یو کس یې خراب کو نور یې حق اسلام دا څه فیصله ولیکي نو جواب دا یې چې نه اسلام دا څه فیصله نه کوي چې دا یو سړی خرابای بلکې اسلام دا فیصله کړی دا چې دا چا قتل کړی د خاندان شتا د قبیله شتا د قام شتا دا دیت پټول قام ورکی دا بدا یو کس نه ورکی نو چوستول قام دا دیت ورکی پرس کا نو پقام کې پیاو یو سړی باندې سلور درهم راځي سونا سلور درهم نو سلور درهم چې پدری کال کې هغه په پدری کال کې ورکی دا په پدری کال کې ورکی او سلور درهم نه مزيات یو کس باندې اسد نه مقرریږي نو حساب کوا درې کال کې سلور درهم څه شي د سلور درهم نن سبا چې زیاده د اصل حساب کوم نظر روپے ته نه جوړي پاکستاني نو اخوا چې چا نه قتل شوی هغه خراب نشو او چې دا چا د کور نه مړ شوی دی نو هغه په خشو دا چې هغه کور ته سل او خان راشي نو سل او خان نه جوړيږي هغه بداغه بچو ته ملو شي داغه خځه ته ملو شي دا وی په ژوندۍ تیریږي باقي ژوندۍ کداغه دغه ماشومان پلار دي دغه ماشومان جون په تیریږي سونه خپل فیصله اسلام کې کوم نه کړی. انګريز چې کوم قانون د موږ د پاره دی راوخی نه غلا تبعیدا د سړی نه بمړی موشي مشرم د کور نه لاړ بیا چې قاتل نه خپل حق علي نو دا غیره لپاره بنور مال لګي دونه مال بلګي چې توا په کلونو باندې لګي عدالتونو ته بځي وکیلانو له وبل پیسو نه ورکیو دا پټو سټیټ دی او دا نن دا چل دی دا نن پلان کې شي دی
دون د جمع کو نو اخر دا چې تا مجبوره کې چې تا خپل کیس د عدالت نه واپس راوړي او چې د انصاف په غواړم نه بس خیر دی زبړتا چې کم دنو غټه کېږم او بزبا الله په دربار کې دا پیسې دکو او اسلام ورلسونه خپل طریقه راوخلا نو دا د سرمایه‌دارانو نظام او د اسلام هغه فرق شو سرمایه‌دارانو خلکو د ځان لپاره او سوي سره پیسې شته نو په عدالت کې کیس غټلی شي تاسو سره پیسې نشته ته نشي غټلی عمر له قتل څوک کوي عمر له قتل هغه سړی کوي چې هغه سرمایه‌دار ته پیسې سره داغي تعلقي ناغي ځان له قانون داسې جوړ کړی او داسې پیسې پکې راوکړي چې غریب سړی خپل انصاف په هغه نظام کې نشي غوښته او اسلام چې دا غیر لپاره کوم نظام دغه کړی دی نو قاضي په جماعت کې ناشتي نو وکیل نیو ته ضرورت شته او نه چې کم نو بل څه ته ضرورت شته په هر کلی کې به یو قاضي وي ته پیاده ورتلی شي او طالب هغه فیصله په جماعت کې وکړي کله دیت فیصله او کله بل څه فیصله اسلام نو نه آسان کړی دا خو د قتل مسله په دې کې د غریب خیال ساتل شوی دی چې په دې کې مال د سرمایه‌دار نه غشي کېږي او غریب لا ورکړي کېږي دویم یو مسله په خوا بوا اوس خدا غزمون داخله کغه نه پیډري چې هغه ته مسله د زهار وایي زهار دې ته وایي چې یو سړی خپل خدای ته وایي چې ته په ما باندې دا چې حرامي لکه د مور بلا چې په ما باندې څنګه حرام را دا الفاظ د خلینو او باسي نو د رسول الله مبارک د زمانه نه مخکې دا الفاظ په طلاق حسابېدل ایوه دا طلاق او حساب چې بس خطه په طلاق شوا خو اسلام باغې کې ترمیم او د جاهلیت دغه زمانه په دغه مسله کې اسلام ترمیم او اسلامي چې نه پداو باندې خزه نه طلاقيږي زکه د خزه په د باندې نه مور کیږي نه خور کیږي خزه او مور ده البته دا درو خبرو چې خزه ته د مور غوته کې حیثیت ورکه مور په د حرام را خزه در لپاره حلال را د ته بلدي سزا او جرمانه ملوي په د باندې بلدي جرمانه اخودي کیږي اوس هغه جرمانه څه شي دی هغه د سرمایه‌دار نه مال نه وکړي پکار خدای چې حلال او حرام تعلق د دې دا الله حق ته د حلال او د حرام تعلق د الله سره دی فکاځای د باندې یو داسې شی خو دې شي وي چې د هغه هم تعلق د الله سره وي د بنده سره نه وي خو بیا الله رب عزت دغه کستوي چې تبسکه مال باور کې او د مال کې بسور کوي غلام آزاد هغه وخت غلامانو او چې دا غلام آزاد شي نو دا ډیره بهترینه او چته صدقه ده دا مال لیکن غلام دا به هغه وخت په لکونو روپو کېده غلام آزاد شو دا هغه یو ژوندۍ ملو شو هغه واده کولی شي هغه ځان نه کوره بادول شي هغه چې کمونه یو ژوندۍ او خشته ژوندۍ تیرول شي اسلام وسره دغه احسانو اسو جوابانه چې وبند راخلي نه غلطه خبر وته او کپرس کا دیوی چیرا زه غلام نشم آزادولی نو دیو دوه میاشتې مسلسل روزي نیسي اتیشتمې سپاره کې د دې حکم دی اوس تیرې چې د دوه میاشتې روزو پیدا غریب ته نشته او بیا هم یو غلطه الفاظ د خلینو او کې د سنا صدا خو پکار ده کنه نو دا یو بدني سزا را سزا هو یو انسان لکه ورکې یا به مالی ورکې او یا به بدني ورکې یا به جرمانه کې او یا به کمنو ولدا شي سبب بدني سزا ورکې نه دا یو بدني سزا را چې ته روزي نیسي دوه میاشتې باندې شي او مسلسل باندې شي یو ورځ په پکې منځ کې خورينا که په بیماری کې یو ورځ په پکې منځ کې او نو کفاره بیا د سره او دریم حکم پکې دا چې دغه اپشن تنهغه کې د شپېتو مسکینانو لا غلا ورکا
د 24 غنټو کې چې د یو مسكين څونه غلې لګي دا شپېتو مسکینانو لور اوس په 24 غنټو کې د یو مسكين څونه غلې لګي هغه شریعت یو لیمټ خاو دري چې کاغه غنم وي نو په کم 2 کیلو دي او قربشي یا نور څه نه نو هغه 3.5 کیلو دي دا به ورکه نو حساب کوو تقریبا دا چې کمینو 2.5 روپے د یو مسكين د 24 غنټو صرف د روټي خرچ شو نو چې دا دی ورکی نو در لپاره بیا خپل خځه سره غ تعلق برقرار ساتل دا برواش دا څنګه رواکی تاسو ګوره اسلام پر احکاماتو کې چاته پیدا شو د سرمایه‌دار سړی نه مال راخ کې شو او غریب ته ورکړي شو غریب شپېته مسكين چاته وي غریب ته چې غریب سړی لا شپېته کسان چې کمونه ته څور لا ورکا ته 24 غنټو هر یو کس لا خرچه ورکا هغه وخت غنم ګرانو نو دا لیمټ خو چون کې لګ ارزان شوی د اوربشو نه ارزان دي هغه وخت اوربشي ارزان وي غنم ګرانو نو دا غنم نیم مقدار مقرر شو د اوربشو پورا مقدار مقرر شو خو چون کې احکامات خدا هغه زمانه سره تعلق ته اوس کې یو شی د ارزانی ګرانی هغه کې مونږ ته نشو وایي نو تاسو دې ته وګورئ چې په دې کې الله رب عزت د سرمایه‌دار سړی نه مال روباسي او یو غریب دی ورکي نو پته ولګي راکنه چې اسلام سره د غریب سره غم شته د کور طریقه رسي په څه طریقه باندې په اړه طریقه چې د کور طریقه رسي دریم که یو سړی قصدن عمدن روزه اخري د رمضان المبارک روزه د نیولې دا او قصدن عمدن د اخولا په داسې شیز باندې ما تکړه چې داغه تعلق یا د غذا سره دی یا د سکلو سره شری چې هغه واقعي د سکلو شری او یا داسې چې هغه اوس د واجی تعلق قائم کی او په داسې شیز باندې د روزه نیولې روزه ما تکړه نو په هغه کې عمده جرمانه د ما چې تکم یاد کړه چې یا غلام آزادای یا بدو میاش مسلسل روزي نشي او یا بشپېتو مسکینانو لا 2 ټیمه خرچه ورکړي د 24 غنټو نو وګوره پدې کې چې کوم دی الله رب عزت د غریب تنظیم وکړ شپېته مسکینان چې د یوې ورځې ماړه شي دا مسكين چې یو ځل مور شي نو دې کترې پترې وځو نه پرې دی چې نه مري دا خو زموږ د خلک چې مړیږي غریب سړی چې ور ور په مړه کې ټکورا کوي نو کته درې سلور وځو نه پرې دی چې نه مري نو الله رب عزت په دې کې د غریب سړی تنظیم وکړو د سرمایه‌دار سړی نه مال نو کو چاله ورکو غریب له ورکو حبلا دا قسم کفاره بتاسو یو سړی قسم اخري قسم پدری قسم لري یو هغه قسم دی چې یو سړی ته پته نه لګي چې ما دا کار کړی دی ته پته نه لګي چې نه یې دی او دې په قسم اخري چې ما نه لري کړی حالانکه هغه د کړی وي یا یو کار د نه لري کړی ودنه ایر دی او دی وی قسم نه ما کړی دی په حال حقیقت کې دنه دی کړی ته په دروغه قسم شو کړ خو دی په خپل نیت کې دا نه وای چې دروغه باندې قسم خورما په خپل نیت کې دی صحیح دی نو دی قسم ته یمین لغو وای یمین لغو دارا چې بده الله په دین را نشي د دې نه کفارشت او نه ګناشت ولې دی خو په خپل سوچ کې ټیک روانو او صرف د نه یې دی یې قصدن عمدن په دروغه باندې قسم نه خوري نو دې ته یمین لغو وی الله رب عزت قران پاک کې فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم
الله تاسو په لغوا قسمونو باندې نه رانیسي. دویم قسم دا یمین غموس دی. دا قسم دی چې یو سړی حق ازدن په دروغه قسم وخوري. زورته ملک مونږ دې کړی دی دی ویا او کړی مې دی زورته ملک دروغ خو نه وي دی والله چې کړی مې دی قسم یو خوړو الله یې چې د تخپته لګي چې ما دا مونږ نه کړی صرف زما دا قائل کول د پاره دا قسم ما ته وخوړو. نو دا واقعا په ماضي کې شوی دا او دې په اوس قسم خوري. نو دې ته یمین غموس وي. د دې سزا په آخرت کې شته. دنیا کې به کفاره نشته او په آخرت کې د دې سزا دا چې کوم نه داشته. دریم قسم هغه ته یمین منعقده وي. دا کوم قسم دی ته آینده زمانہ کې یو کار یاد کې چې دا به کوم قسم وخوري چې زه به نن نه پس موږ خامخا کوم یو موږ به نه قضا کوم قسم یې وخوړ فرض یا تا قسم وخوړ چې زه به نن نه پس دروغ نه ویم اوس کله دې نه پس تا دروغ وې یا تا د موږ قسم خوري چې را زه به موږ خامخا کوم او تا موږ نه کوم نو ته په قسم کې حانث شوي. تا باندې د شریعت د طرف نه کفاره لاګو شو. او دا کفاره دې څه شي په سوره مائده و سپارات دویم رکوع کې الله رب عزت د دې حکم بیان کړی دی چې یا به غلام آزاد یا به غلام آزاد دویم یا بلس مسکینانو لا یو جوړه جامع ورکي دریم یا با لس مسکینانو باندې د 24 غنټو خرچه ورل ورکي. لس مسکینانو لا د 24 غنټې خرچه هغه شریعت دا غي لیمټ کې خو دي. خرچه صرف د خوراک څخه خرچه دا نه چا ته په دې ورځ کې پیکیج موبایل ته کومه به براله کې او ما ته راګیز بیرم پاتې به داخلو ما به براله داخله نه بس د خوراک څخه خرچه. نو سپاغي باندې څونه راځي هغه علماء دا غي حساب کتاب کوي بیا هغه کس وی چې رته دونه ور کوي یو مسکین ده. نو اوس پدې کې تاسو وګورئ چې د الله نوم به حرمت شوی ده. د الله د نوم به حرمت شوی ده پکاداري چې الله پاک پدې قسم خورون کې کس باندې داسې څه چې خو دې وي چې د هغه تعلق صرف او صرف د الله سره وي. ځکه د الله د نوم به حرمت شوی چې د الله نوم استعمال کو په غلط استعمال خود باندې چې الله رب عزت کوم شیدونه یک دي ناغي تعلق د چا سره د غریب سره. غلام آزاد کنه غلام خدا دا چې غریب دي چې دا غسم نشته چې ته آزاد کې نو څه پیدا شي هغه درسته باغ پیدا نه خپل ژوندۍ جوړي واده وکړي او ځان له کور پیدا کړي او ټول ژوندۍ وته پاتې دا غریب سره خېګړه شو. او یا لږ مسکینانو له روټي ورکړو لږ مسکین چاته وي غریب ته وي نو لږ مسکینانو له تا دوټي مروټي ورکړه نو دا غریب پیدا شو کنه شو دا غریب پیدا شو. یاد ته وي چې لږ مسکینانو له جامي ورکا یو جوړه جامي دا ورلا ورکا نو دا غریب پیدا شو کنه شو. د دې ټولو نه دا معلومیږي چې اسلام دا غواړي چې غریب سړی نار پاتې نشي. اخو دنیا د څوک په قسمونه خوري څوک په قتلونه کوي څوک په روزي خوري څوک په سکه څوک په سکه پیدا یې چاته هوا تا پیدا یو غریب انسان ته هوا تا په دې باندې صبر نه لري نور دینو ته لاړ شه
ټول روزي چې یو انسان ونشي او د اختر اعلان وشي او د اختر شپه تیر شي او څنګه صبح صادق چې کوم وخت چې دا بانګونه ویل کی د ساره دغه ټیم په هر یو کس باندې چې کوم کس د نصاب مالک دی سرمایدار دی هغه باندې صدقه فطر لازم شي یواز د خپل ځان نه دی به د خپل ځان صدقه فطر هم ورکي او د خپل نابالغ اولاد به ورکي او کله د غلامان د غلامانو به ورکي غلامان خو نن سبا شته نه هغه وخت به د چا لږ غلامانو د چا به شلو د چا به دغه د زیاته کم به مو دا ټول چې راجمه کې نو دې نه څه جوړيږي او دا ته یو غریب ته په جوړه کې کېږي دی نو د دې پیدا غریب ته وته کو نو وته نو دلته شریعت د غریب خیال ساتل دي سرمایه‌دارانه نظام کې ودا سي حربي استعمالي داسې منصبي جوړي چې په کومه طریقه باندې د غریبو نه موږ سکو دا مال راو باسو تاسو ګورئ پرې دکانونو کې دی وړو کې دکاندار سره هم یو سټین لګیدلی او په هغه سټین کې د چپس کوته په ترتیب په خشته طریقې سره خو دي شوی او هغه چپس له ډیزاین او هغه پیکینګ هم ډیر خشته کړی وي دا چا دي دا د هغه سرمایدار خلک دي چې په ټوله دنیا کې دوی دا چپس خرڅي د چپس وکړي د غریب سړي بچي حساب کوا ادا چې څو نتاو تا پرې پرجونه کې دي دکاندارانو سره دا شربت احکاری دا پیپسی شو دا ډیو شو دا چې کومنه کوکا کولا شو دا مختلف نمونه دي دا د چاري او دا سوکس کی دا غریب خلک دا پیسې چاته لاړه دا اغي ته لاړه ساده غریب د جیب اوی پیسې وباسي او ستا شریعت په سرمایدار خلکو باندې یو شی داسې مقرر کړی چې دا پیدا غریب ته روانه روزه هټوله دنیا نشي هر سړی د رمضان روزي نشي چې د رمضان روزي ونشي نو دی به صدقه فطر ورکي چې چا کوم صاحب د نصاب معمولی دغه حسابو کې په هر چا باندې لازمه ده نو که په یو محله کې یو کس داسي چې هغه باندې هغه غریب یو ټول خلک وتره د پیسې راجمه کړي دوی مچي داغه په یو کال تیری او چې په اخلاص باندې واقعي ټول صدقه فطر ورم چې او صرف غریب لیول خبرې باندې بس نه را تاسو وګوره هغه دفتر کې موږ څه کوو هر یو سړی 50,000 30,000 عیسا دانشي د قربانې کې دا 30 او 50,000 روپے چې موږ راوالو او موږ په قرباني وکړو هغه وخت موږ چاله ورکو هغه چاله دي هغه غریب سړي دي نو که یو غریب ټول کال غوښه نه خوړلې او هغه د غوښه تړل شي ویني دا هغه د غوښه خواهش پوره شو ستا عبادت شو دا هغه د غوښه خواهش چې کوم نه پوره شو اوس کته دا باندې خلک ویرا ک نقد ورپې شي نو دې کې وخني غریب سړی له چې نقد ورپې هغه دغه ټول ضرورت چې په غوښه خوري هغه په غوښه خو نه خوري او دا غوښه د انسان د خوراک د غوښه د انسان یو خواهش هم یو ضرورت هم دی نو شریعت د غیره لپاره ټول خپل حکم راکړي چې ساروی حلال کستا ثواب شو ته مخره خیر دي تا ته وي ته مخره صدقه هم دکړي دا وی مخره او غریب لم کوړه اولېګا که خیال هم کړی چې چا قرباني کړی هغه سره هغه کړه غوښه کم یو چې چا نه کړی هغه کړه غوښه ډېری نو کپارس کې یو غریب سړی وي چې یا ټول کال ځان لدا ساتم دا قرباني دا غوښه نو ټول کال یې ځان نه ساتلی شي اب تک دې لګا لګا راخلیو اب تک یو ځل خوري د ټول کال کې د خوراک سات تنظیم د جامو تنظیم شو د قسم کفاره کې جامې شته اگر چې زموږ خلک جامې نه ورکی د قسم په کفاره بلکې د قسم کفاره خو خلکو د سره قسم به خو درز به ورکی او بیا چې وته کفاره نو بیا هي کوي دا درې روزي په قسم کې دي چې دا تا سره پیسې نه وي
زموږ د خلک یو بدري روټي ونی سم دي کتري روټي ونی نشي درې روټي پتا علي دي چې تا سره د لسو مسکینانو مثلا 200 روپے پی کس راځي چې تا سره 200 روپے نه ویني ته روټي ونی شي یا تا روټي نیول شروع کړ یو دي مونږ ولا دوی مدي مونږ ولا ځکه تا سره لاول شنو یو دي مونږ ولا دوی مدي مونږ ولا درې مدي مونږ ولا او چې درې مروجه څنګه مادي ګر شو د شو چې تعالی 200 روپیا راړي دا درې روزې نه پښوي او بیا ور قسم کفاره مادي ورکي ځکه دا مادي ده روزو ته بتالي دي چې تل توقع ته دې 200 روپیا ني نو دا مالی کفاره دون لازمی او اهم کړی ده خپلې باندې بس لري حاجان صاحبان چې حج لاله شي حاجان صاحبان ته التحج لاله شي یا عمره لاله شي او د نس غلطي راشي چې په هغه باندې جرمانه وي شپږ سيزونه داسري چې هغه په حالت د احرام کې لري ته احرام لبیک اللهم لبیک دا الفاظ وي او سنت د عمره دی وي او هغه خپل لباس یې چولي وي لباس چولم پکې ضروري دي ته اوس دلته نیت د عمره او کا پرس کا او دا غیر رسول لبیک وایا بس ته محرم شي طبعا هغه احرام هغه احکامات لازم شته بس خامخازي ته عمره کې یا حج کې علیبت پاکي نو کدا یو سړی احرام وتړي لبیک وای نو د باندې شپږ شیدونه لازم شو چې د دینه باندې ځان ساتي یو دا چې دی با دا چې جامې نه شي دا څنګه چې موږ د وجود په ساخ جوړی کړی دي کمیس او پرتوګ دی بلنګ چې او دا بره صادره چې بره کمیس نه شي صادر لکه دا صادر او دغه څه دوه صادر یو پیدا کی رنگ یې چیر څنګه دا سپین مونږه د دې وایو چې سپین مستحب دی او که یو سړی وي د سپین نه چو ما عام صادر چو بالکل ټول شي دغه څه صادر یو ځان نه لاندې ته په یو د پاسه دغه څه وخه او نه بلاندې بنینی نه بلاندې کمیسي نه بلاندې انډرویری هیڅ پم دا صرف د نارینه لپاره یو بدا کوي دویم دا چې دی په دغه حرام کې سر او مخ نه پټي سړی سر او مخ باندې پټي کپرس کده په حالت د احرام کې داسې جامې واچولې دا ما چې کومه چولې دي یا جرابې واچولې بنین واچو یا انډرویر واچو یا هر څه داسې دي چې هغه ممنوع دی او د واچول نه د باندې بدم لازميږي څه لازميږي د باندې بدم لازميږي او دم بسوکري غریب سړی به دی بچېلې علالي او چېلې به غریبانان خو مالدار سړی نه خو نو وګوره اسلام د حرم احترام د اونکو حرم خو د الله لري احترام الله فرض کړی دی اوس پکاداري چې د حرم احترام د نس شو پوت شو یا د احرام غ احترام د نه پوت شو پکاداري چې الله په باندې د جرمانه خو چې د توافونه کې درې تواف پکې خو نه د توي ته چيلي علاره او دا غوخه غریبانان